او کته وایي چې په دې منځونو دعاګانو کار کیږي. سن 1948 کې د اسرائیلو دومره غونې حکومت جوړ دی. څومره؟ دومره ورسره په 5 قدمونو کې بیت الله دی. هر کال 10 لاکه روټي خلاص حاجیان راځي. یاله اسرائیل تباه کی. تباه شو؟ جواب راکړه. تباه شو؟ ته یې تباه کړې، ته یې ذلیل کړې، ته یې خوار کړې. ستا کور ته د هغو ټول تعلیم راغی. ستا زوی د هغه تعلیم نه متاثر، ستا ملا ته متاثر. ستا ملا دلته تقریرونه کوي، د شپې ټیک ټاک ګوري، که نه ګوري د سړي به زوی نه. زنا ډېره غټه ګناه ده، خو ته خو له لور ولېږه عیاذ بالله. ولې مې غږوې یار؟ دا مصلحین تباه او برباد کړه قوم. غیرت به در کې کله راځي؟ نیک شئ، یو بل سره اتحاد وکړئ، اختلافات ختم کړئ. دا وړې خبرې دغ سره مې په دې نه لګي، دغ یاره دا نسوار چې وي په دې مې نه دی خوښ، دا سګرټ څکي په دې مې نه دی. مړه غول دې وخوري خو چې نر وي. زوی دی غول خوري، هغه دې زوی دی کور نه دی ونه شړلو، ورور دی حرامي دی کور نه دی ونه شړلو. او بل مسلمان کې دومره غونې خبره ده ستا ورسره نه لګي. یو شی متحد شی دې قرآن تلاس کې. قرآن د منځونو د رجوع د حجونو کتاب یوازې نوې خلقه. خوار شوی ذلیل شوی، نور روان یې تباه کېږي. او که څوک درته ووایي چې په دې الله راضي کېږي، جنګ کې چوټ وایم ملا دې راشي ټول کتابونه دې شاته کي، د مخلوق کتابونه دې نه ټچ کوي. دې په دې قرآن کې ما ته وښایي چې دا کم څه دی کوي چې دا الله را لېږلي دي. او یا الله تعالی په دې کې ویلي دي چې زه پرې راضي کېږم. مسلمانه ټول عمر چغې او جړاګانې نه وي. زما یو دا منځګزاره طبقه چې دا ما له راځي جمعې ته او درس ته، ما تر اوسه دوی نه سړي جوړ نه کړل. ما تاسو ونه لیدی دا یو صف یو غریب سړی دی رکشه چلوي. دا تقریبا د 3 کالو نه زه ګورم چې دا د ماښام په درس کې اوسېږي. د لذاک روډ دی که څه شی دی هغه ناخوا اوسېږي، هر ماښام ته ځان را رسوي. دلته یو مستري دی چې ټوله ورځ مزدوري کوي. زه نشم ویلی چې هغه د ماښام په درس کې په دې 4 کالو کې 4 ورځې غیر حاضر شوی. خو ما دا چهرې ونه لیدې. تا سره موټر سایکل شته، تا سره ګاډی شته، تا سره سایکل شته، تا سره موټر شته، کني تا سره نیټ شته. هلته یې واوره چې تر څو پورې د زما درس نه دی اورېدلی، والله که تا کې انقلاب راشي. دغه د ښځو نسل به وی او داسې به در باندې خلک درځي او خویندې او لوڼې به درته بېستره کوي. نن روغ کلي نه یو ایسیچو او یو تانېدار د روغ کلي نه په بې قانونه حرکت نه یریږي. دندنا ته هوا راځي او بې قانونه یو سړی رانیسي. روغ کلي نه دغه یاره نه کېږي. ولې ورته پته ده چې دا ټول منځګزار دي. خو چې دوه پکې مردرخوارۍ په ټول کلي کې ټول پولیس تېره کوي. نه وي داسې هلکه ده داسې که نه ده. نو ستا غونې منځګزارو نه خو ما ته هغه چرسي بیا ډېر ښه دی. کم از کم څوک خو ته یېرېږي. ستا 200 کسانو منځګزارو نه یو تاڼېدار نه یېرېږي. او چې هغه اتکړې د ځای نه راوړي او نیخ یو کور ته ننوځي او ښځې بې ستره کي سړی راوچوي. حالانکې قانون کې دا نشته. ستا قرآن ویلي دي لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اهلها. څوک به د چا کور ته بې اجازته نه ننوځي. دا د قرآن حکم نه دی. اره د مانځه ټنډې چې مانځله زما یاره چې وس مې وایه ته مې والا چې په دې جومات کې ځوړان کړی لږ سړي جوړ کړې جوړ شه او دې قرآن ته وګورې. غیرت به پیدا کړی ځان کې که نه لاس پورته کړې انشاءالله دې ځان سره کېږدي. ستاسو د قرآن د درسونه به واورئ که نه به واورئ؟ تبدیلي به راولئ که نه به راولئ؟ غیرت به کوئ که نه به کوئ؟ لږ ایمانداره شئ. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه